سلامونه ملګرو، تازه خبر ډیر غټ خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي بن ګانداپور اډیالوجي سره د خپل کابینې رسیدلې دی چې کې د عمران خان د رهایی لپاره هلته خبره کیږي د هغه سره ملاقات د کولو هڅه کیږي، خو لا هم اجازه نه ورکړل شوې ده. ګانداپور ویلي چې د باجوړ د حالاتو په اړه باندې عمران خان سره ملاویدل ډیر زیات ضروري دي، ولې چې د داخله غواړي چې موږ هم د نېشنل پارټۍ په شان د عوامو نېشنل پارټۍ په شان چې کوم دی له پښتونخوا څخه ورک شو او لرې شي او ولسي اعتماد په موږ باندې ختم شي، خو موږ کله هم دا نشو ورکولی چې دا جنگ اجازه ورکړي دا د حمایت وکړو. په دغه لړ کې د هغه کابینې اجلاس لا هم شروع شوی دی او د اډیالوجي مخې ته چې پکې غټې او لوی فیصلې را روانې دي. باجوړ کې لا هم حالات ښه نه دي او لا هم خلک کډوال کېږي او کورونه خپل پرېږدي. د ماموندو څه علاقې او کلي کلیر شوي هم دي چې هغې ته د واپسۍ حکم شوی چې تاسو تللی سئ خپلو کورونو کې خپل ځان آبادولی سئ، خو لا ځینې داسې شته دی چې هغو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او هغه کډوالۍ ژوند کوي په خیمو کې. د حکومت څخه هیله کېږي او خاص کېږي چې تاسو باید دې په اړه باندې تاسو بیخي جلدي وکړئ. هغه بیخي په زیات سخت او تکلیف کې دي، په خیمو کې ژوند کول ورته بیخي ګران دي. په داسې لړ کې نورې هم دغه شان په مختلف طریقو باندې نورې هم په دغه کډې باریږي او لا هم روانېږي چې مختلف علاقو کې به دغه ټارګټ اپریشن شروع کېږي. خو لا هم د یو اړخ ته پی ټی آی د دې مخالفت کوي د هغې حکومت او بل اړخ ته په صوبه کې د هغې حکومت هم دی چې پکې خلک کنفیوژن دي او خلک سوالونه او تنقید کوي چې دا څنګه قصه شروع ده چې یو طرف ته حکومت هم ساده او بل طرف ته د اپریشن حمایت هم نه کوي او بیا هم اپریشن روان دي. تاسو په دې په اړه باندې کوم نظر لرئ؟ کمنټس کې حتما ووایئ.